وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر. حضرت عائشة صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې یو يهودي زنانه په دې باندې را دننوتله او دې ته عذاب قبر چې کومه ده تذکره وکړه. فقالت دی يهودي زنانه ویل لها د حضرت عائشة صدیقه رضی الله تعالی عنها ته اعاذك الله من عذاب القبر، تا دی الله تبارک وتعالى وساتي د چانه عذاب قبر نه. ګوره يهودانه زنانه وه او حضرت عائشة صدیقه رضی الله تعالی عنها ته سوی تا دی الله تبارک وتعالى د عذاب قبر نه وساتي. نو دا ګوره د عذاب قبر داسې حق او حقیقت دی چې هغه يهودیان ترې نه انکار نه کوي. هغه يهودانه زنانه هم ویل چې الله د عذاب قبر نه سکه. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حضرت عائشة صدیقه رضی الله تعالی عنها د نبی صلی الله علیه وسلم نه تاسو کو من عذاب القبر چې عذاب قبر شته کنيشته دی. بما ته يهودانه زنانه داسې ویل چې الله د عذاب قبر نه وساته. نو اې د الله رسوله عذاب قبر شته او کنيشته دی. دغه دا پته مو لګیدل چې شرایع من قبلنا دا زمونږ د پاره شریعت ته تر څو چې دغه نسخه صریح نه راغلی ښه. زمونږ دین چې شرایع من قبلنا رد کړي نه نو دا د زمونږ د پاره څه شی دی دین دې ځکه دې پته ولګیدا کنه دا عذاب قبر دا مسله جو په خوانو دینونو کې وا په دغه يهودیت کې وا. ځکه حضرت عائشة صدیقه ځه نه انکار وکړو. خبر روایت کې به تفسیر راغلی دا نور روایت چې راغلی دي مبارک او ته غوسه شوله او ته انکار وکړو دا څه بیا چې نبی اسلام تاسو کوم د بخاری شریف روایت ته نور الفاظ پکې نه نقل شوی. نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل فقال نعم عذاب القبر حق. نبی اسلام تو فرمایل او عذاب قبر سره حق دی. قالت عائشة حضرت عائشة صدیقه رضی الله عنها فرمای فما رأيت رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد صلى صلاة الا تعوذ بالله من عذاب القبر. او مبارک فرمای د دینه بعد نبی صلی الله علیه وسلم ما نه کتل چې مونږ کړي مگر د مانځه پسې متصل د عذاب قبر نه پناه غوښتلې ده. عذاب قبر نه څه غوښتله پناه مې غوښتله. متفقون علیه د مشکات شریف دا چې راوړي دي څه مقصد دي بخاری او مسلم شریف یعنی اتفق علیه الشیخان په دې حدیث پر راوستلو باندې او په نقل کولو باندې شیخان اتفاق کړی چې شیخ امام بخاری دی او شیخ امام مسلم رحمهم الله. عن زید بن ثابت قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط لبني نجار على بغلة له. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په یو باغ کې د بني نجارو په اوخه باندې سورو ونحن معه او موږ ورسره اذا حادت به دا اوخه چې کوم دی وترېدله. نبی علیہ السلام په اوخه باندې سورو او په یو باغ کې تیر وتلو د بني نجارو نو دا اوخه د مبارک وترېدله. فکاد تلقیه نږدې و چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته نه راوغورځېږي را پرېوځي دومره چې کومه څه شوله وترېدله. دا څه شي نه وترېدله مخکې راځي ښه. فاذا اقبر ستة او خمسة مخکې چې کم دی نو یا 15 قبرونه یا شپږ قبرونه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه مخکې سره راغله دغه قبرونه راغله. وارکو فرمایل فقال ما يعرف اصحاب هذه الاقبر د دې قبرونو د خاوندان تاسو کې څوک پیژني. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اوخه چې د کم قبرونه وترېدله 15 یا شپږ قبرونه وي تاسو کې دا قبرونه ولا څوک پیژني چې دا څوک دي د چال واده ده او صحیح نامېږي. قال رجل انا یو سړی پورته شو یا رسول الله وزي پیژنم صلی الله علیک. قال فمتى ماتوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تپوس کوي دیو کله مړ شوي دي. قال هغه فرمایل فی الشرک په زمانه د شرکی جاهلیت کې مړ دي. فقال نبی علیہ السلام فرمایل ان هذه الامه يفتلي في قبورها بشک دا امت يفتلي یعنی تمتحنو دیونو به امتحان اخیستل کېږي فی قبورها په قبرونو دوی کې. څنګه امتحان به اخیستل کېږي هغه مخکې روایتو کې تپوس هغه ذکر وشو کنه چې من ربک من دینک من نبیک او بیا د هغې نه بعد چې به دغه کې څوک کامیاب نشي الله یې موږ وساتي د دغې ناکامۍ نه نو بیا ورته عذاب ورکولی کېږي ښه بیا ورته څه کېږي فلولا ان تدافنوا وی که چېرته داسې نه وی چې تاسو بیا خپل مړي نه ښخوئ دا یره راسه نه وی نو لدعوت الله ما به د الله نه دعا کړې وی ان یسمعکم من عذاب القبر چې تاسو ته یې اورولی وی عذاب قبر درته ښودلی وی چې څومره خطرناکه قصه به کې دننه پرته ده او که درته وښیم د الله نه دعا وغواړم او الله درته د عذاب قبر وښی
په سر سترګو یې وګورئ وایې اورئ دا چغې او دا قصې بیا به مړي نه دفن کوئ چې څوک لیونی دی چې داسې نومونه عذاب له خپل مړي ورکوي لکه په دې خبره باندې پوه نه شولې الذي اسمعوا منه کم څه چې زه اورمه ثم اقبل علینا بوجهه نبی علیه الصلاة والسلام مبارک خپل مخ بیا موږ ته راواړولو فقال مبارک وفرمایل تعوذ بالله من عذاب النار پناه غواړئ د الله تعالی نه د عذاب النار نه قالوا نعوذ بالله من عذاب النار ټولو په یو اواز باندې ویل چې موږ پناه غواړو د الله نه د عذاب النار نه د عذاب اور نه قال تعوذ بالله من عذاب القبر مبارک ته بیا وفرمایل پناه غواړئ په الله څخه د عذاب قبر نه قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر قال تعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها ما بطن د فتنو نه څه غواړئ امان غواړئ پناه غواړئ په الله سره هغه چې ښکاره دي هغه چې پټي دي نن سبا څومره فتنو دوا دی ناشنا قصه د خدای مسلمانانو دین پکې د خلکو نه بالکل ګډوډ شوی دی ورک شوی دی یو مولا یو خبره کوي بل مولا بل خبره کوي یو حدیث په درته یو شن ترجیح کوي بل شن توجیه کوي یو آیت په تو یو ترجمه کوي بل وای آسان حال امام مجدد الفسانی شیخ احمد سرهندی الفاروقی رضی الله تعالی عنہ کړه دی الک آسان حال سره هغه مبارک فرمایي هل دعا لو مدویل هر گمراه چې کم دی قرآن او حدیث ته کینی د خپل مذهب موافق چې کم دی د قرآن او حدیث غلط ترجمه او غلط معناګانې کوي او معتبر به وي هغه معنی او هغه توجیه او ترجمه چې کوم زمونږ سلف د امت کړي ده د زمانه د مولیانو غو ترجمه راواخله او د دې توجیه راواخله او وی لګو د سلف صالحین سره کله غي سره مقبول موافقه او مقبوله ده او کته مخالفه او مردوده ده او شوي قالوا نعوذ بالله من الفتن ټول صحابه ویل پناه غواړو د الله تعالی نه د فتنو نه ما ظهر منها ما بطن چې ښکار دی او چې پټی دي قال تعوذ بالله من فتنه الدجال نبی اسلام فرمایل پناه غواړي فالله سره د فتنې د دجال نه قالوا نعوذ بالله من فتنه الدجال ټول صحابه کرام ویل پناه غواړو د فتنې د دجال نه رواه مسلم دا روایت د امام مسلم دی د حدیث پاک کې یو نقطه ذکر کوم د اهل سنت والجماعت علماء حقانیو د پاره پدې کې یو نقطه یاد لرخه دا بعضی خلک دي نوم یې غستل مناسب نه ګڼم خو هغه د عذاب قبر نه انکار کوي د عذاب قبر نه څه کوي انکار کوي ځان ته چې کم د نمونه ورکړي ډېر خسته نمونه ځان تک دي د اشاعه التوحید والسنه په نوم باندې ځان ته نمونه دي نور به پیژنئ زمونږ یو ملګری الله دې په ورحمېږي هغه چې دا ډله به یادوله نو په ثوابۍ ولا به یادوله فکر دې براغی ثوابۍ ډله به یاد ثوابۍ ډله چې کومه ده دیو د عذاب قبر نه څه دي منکر دي دیو عذاب قبر نه مني الکه ته عذاب قبر کې د دومره آیتونه او حدیثونه راغلي وینا نه موږ خو عذاب قبر منو سه موږ د عذاب قبر نه چرته انکار کړی دی خو دا روح به یا فعلین کې او یا به پسجین کې کسجین ته تل ورته عذاب ملاويږي او که علن ته تل ورته ثواب ملاويږي وای د روح د پاره چې کم دی اصل کې قبر شرعي چې کوم دی هغه یا علن دی یا سجین دی دا موږ کوم انکار کړی ته موږ یې ثواب او د عذاب قایل یو موږ ورته وایو اې د الله بندگانو تاسو قمقلانی وای د ځان نه په قرآن او حدیث کې څه کوي ترجیحات کوي او دا تحریفات روان کړي او دا ترجمه کوي لکه پوهیږي کنه پوهیږي ځکه چې قبر نه هم دا دنیوي قبر مراد دی قبر نه کوم قبر مراد دی دا دنیوي قبر ته نه مراد دی الکه څه دلیل دی به خبره زموږ سره دلیل د قران کریم نم په ډیر شي آیاتونه دي او دلیل په احادیثو کې هم ډیر شي احادیث مبارکه دي چې د قبر نه کوم قبر مراد دی نم دا دنیوي قبر هم دا قبر ته مراد دی ثواب او عذاب هم په دې دنیوي قبر کې دي خبره پوه دا د نبی اسلام د صحیح حدیث چې ذکر شو کنه د ابو داود شریف روایت ته پرون موږ ته په باب کې ځکه هم تیر وته چې مړ کله په قبر کې خودل شي او د خلک ته واپس شي نو د خپو کشار د خلکو وري نو د خلک په علین او سجن کې ګرځي کبه د اسمه کې ګرځي السلام علیکم چې موږ داخلي په مقبره باندې سلام وایو امو ته نبی اسلام فرمای په خپل موت او باندې سلام کوي طریقې ته خو موږ په علین کې ورزو سلامونه په کو سجن ته ورزو دا وای د دې جسد کې دا جسد چې کوم دا خاور او غټه پاتې شو لبدي کې روح نشته دی روح یا علین کې دی سجن کې دی مسله ټول حالت ده علین کې چې کړي دی روح کړي کدي باندې رسو شو عائشہ بس نو ګور دا سه خطرناک خلک دي څه کله چې نیکی او بدی کوله نو روح او جسد دوانو کړي دا او است عذاب چاته مني روح ته مني او جسد ته نه مني خدا ثوابه ګولګړي روان دي ښا دیو جسد ته موږ منو په دې خطا نه خپل کتابونو کې ته مجمل روایت خي جسد ته مني خو جسد مثالی ته مني عنصري ته نه مني جسد مثالی ته مني الله بندا مثال دی فکر پیرا
دا داسې وران خلک دی نو دوی به هغه سړی اپریشن کوي چې د کتابونو یې کتلي او دوی سپیشلیسټ او که سپیشلیسټ نه وي نو اپریشن یې ورانه کېږي ډېر خطرناک خلک دی ثواب یې والا او بل دې حدیث پاک ته وګوره چې نبی صلی الله علیه وسلم اوخه وترېده نو دا په علین کې وترېده کو په سجین کې وترېده دا خو په دې ځمکه کې او بیا سړی پورته شو وې زه پیژنم چې کله مړ دي نو هغه وپېژنده په علین کې وپېژنده که په سجین کې وپېژنده دا دلیل د دې خبرې دی چې عذاب قبر هم په دې دنیوي قبر کې کېږي هم دلته حق دی او ثابت دی هم دې جسد ته د اهل سنت جمهور اهل سنت مذهب دا دی چې عذاب قبر یا ثواب قبر دا روح مع الجسد دی ابن قیم هم د دیونه په دې کې راوړی دی کتاب الروح کې چې کوم دا مسله ذکر کړی دله ترجیح ورکړی ده ابن قیم هم د دیونه په دې مسله کې تللی په نورو کې د مقتدا او پیشوا دی او امام دی ایا لکه دغه منافق دغه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام لاړ او په قبر باندې یو ودرېدو خبره پوه شو متصل آیت راغی چې پیغمبر د نن نه بعد ګوره د دې خلکو په قبرونو به عایشه بس نه ودرېږي نو دا سجین ته تللی او علین ته تللی او که دا هم په دغه دنیا کې و په دغه مکه او دغه مدینه منورې په حدودو کې ګرځېده او دغه قبر له ورغلی د دې ټولو روایتونه معلومه شوه د دې ټولو خبر نه مختصر معلومه شوه چې عذاب قبر حق دی عذاب قبر او ثواب قبر حق دی په عادي د روح سره یا په تعلق د روح سره چې پرون مې درته ذکر کړیو خو ته پکې نه وي پرون مې درته څه کړیو ذکر کړیو او دا په دې دنیاوي قبر کې دي نه په علین کې دي نه پسې هلته هم دي خو دې دنیاوي قبر کې هم چې کم دی نو د جسد ته ورته دی خبره پوه شولې نو چې علین کې روح دی روح ته ثواب ملاویږي نو ما درته وویله چې دا روح د تعلق د دې بدن سره جوړ شوی دی د هغې تعلق د وجې نه د روح ته هم ثواب ملاویږي خبره پوه شوې او دا غره په غروبه چې په هلته کې جوړ دي په قبر کې نو په دې روح او د جسد دواړو باندې جوړ دي خبره دا دته ملاویږي بس ته الفصل الثاني وليس لديه